أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. 85 نمبر آیات تے د سورۃ اعراف او دا پنځم واقعه ده واقعه د شعیب علیه السلام باندې. شعیب علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د نسل نه دی او په دویم پوش باندې نسبت لګیدلې دی. شعیب علیہ السلام الله تبارک وتعالى مدین ته پیغمبر لېږلو. د مدین او د مصر په مینس کې د 80 ورځو پیادل سفر مسافت و او مدین چې کومه علاقه و دا د ابراهیم علیه السلام په نسل کې یو بچی و دا غنو مدین او دا مدین په دغه علاقه باندې داغه په نوم باندې مدین مشهور شو. شعیب علیه السلام د لوط علیه السلام لور و او د هغې نوسه شعیب علیه السلام دی. د لوط علیه السلام داغه چې کومه لور و یو لور و داغه یعنی دو لوریانې وي د یوې لور نوسه شعیب علیه السلام دی او دا شعیب علیه السلام دا د موسی علیه السلام سخر دی چې کله هغه د مصر نه هجرت وکړو او شعیب علیه السلام لونو لري د کوی نه اوبه راوویستې او تفصیل واقعه موجود ده. نو شعیب علیہ السلام له الله تعالی معجزې ورکړي خو قرآن او حدیث کې دا غي معجزو ذکر نشته. خو شعیب علیہ السلام چې موسی علیہ السلام لکه می ګډي ورکړي وي نو پاغه ګډو کې ورته دا ویلو چې دا به تور او سپین بچی راوړي. نو دغه خبره د شعیب علیہ السلام رښتونی شوی و. د شعیب علیہ السلام د توحید د مسلې سره سره خپل قوم لا دو دعوتونه نور ورکړیو چې یو د کولو کار او یو د داغینه د منع کار یعنی داغینه د منع کېدلو کارو. یو پکې دا چې د شعیب علیہ السلام قوم با پناه او طول کې کمې کوو دا غستلو به ځان لکانی مقرر کړیو او د ورکولو به ځان لکانی مقرر کړیو. الله شعیب علیہ السلام ته وی وای دیو ته وایا چې پناه او طول کې کمې مکوئ ځکه پناه او طول کې کمې کول د الله عذاب په ځان باندې را نازلول دي. نو شعیب علیہ السلام خپل قوم له دې خبره دعوت ورکړو نو قوم نو منله. شعیب علیہ السلام سره مخالفت اختیار کو او شعیب علیہ السلام د خپل قوم د هلاکت لپاره دعا غوښته الله تعالی په دیو باندې عذاب راوله. الله په دې قوم باندې عذاب راوس. د شعیب علیہ السلام د واقعاتو نو دا خبره معلومیږي چې څونه مصیبتونه چې په قوم مسلط کیږي نو دا د ناف او طول کې چې کوم کمې راځي د هغې آمدنی حرامه ده چې کله هم د خلکو په ګیډو کې حرام پراته وي
نو دا د الله د عذابونو ذریعہ جوړیږي. ډیر واقعیات داسې دي چې انسان د هغې په وجه باندې فنا په وتول کې کمی کېدله په خپله باندې نقصان میلاویږي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وای دی په یو دکاندار په یو تاجر باندې تیرېدو، هغه ته وویل د الله نه ویریږه او ناف او تول کې کمی مه کوه، پوره پوره جوک او تول کوه. قسم په الله د حشر په میدان کې به یو سړی ودرولی شي چې په دنیا کې فنا په تول کې کمی کوو او دی به د خپلو غوږونو د پوسکو پورې په خپلو خولو کې ډوب وي. د ناف او تول په وجه باندې چې څونه انسان فنا په تول کې کمی کوي، زیاتې کوي، دغه شانتي به الله تعالی دله د قیامت په ورځ شرمندګي ورکوي. مالک ابن دینار ډیر مشهور تاجر تیر شوی دی، نیک بزرگ انسان دی. وی زمونږ په گاون کې یو سړی وفات کېدو، اتفاقی ته دغه خواله لاړم، نو هغه باندې د زنکدن دومره سخته وه، وی ما ته وی چې د اور 2 غرونه دي او هغه په ما باندې راغورځېږي، په زنکدن کې دقه آواز کو. نو ما ورته وی چې د غرونو نه څه مراد دي؟ وی زما سره 2 قسمه 2 تلې وي، یوه تله د اغستو او یوه د ورکول وه. نو زه ولګېدم، ما هغه تله د ده راواغسته او یو چابړه مې بل را پرېښودو چې ماته شي. وی ده ما ته په زنکدن کې وي چې څومره ته زما دې تلې له زوره نه ورکوې، دونه په ما باندې د زنکدن دا سختېږي. نو دا تلې د دې ماتولو نه قلار شو. نو مالک ابن دینار وی معلومه دا شوه چې د دې تاجر په دې زنکدن کې چې څومره سختي راغله، دا هغه تله او 2 تلې وي چې ده به د ورکولو دپاره یوه استعمالوله او د اخیستلو دپاره بې بله. نو چې څومره یو انسان فنا په وتول کې کمیز کوي، دومره پورې د دې انسان د زنکدن حالات سختېږي. نو د شعیب علیه السلام قوم دا فنا په وتول کې به دیو کمی کوو. دویم دیو به په لاره کې ناست او خلک به یېرول، او نن سبا دا عامه مشغوله ده، قسمه قسم سیرې میلاویږي، خپل شکلونه خراب د یېرې شکلونه په کثیر تعداد باندې خلک بازار کې میلاویږي، خلک پیری. دا طریقه د شعیب علیه السلام د قوم، خلک یېرول دا ناکاره کار دی. شعیب علیه السلام ته مه کوئ، د الله نه ویریږئ، نو قلار نشو، الله پې عذاب راوست. د دې واقعاتو د بیانولو نه زمارونو مطلب او مقصد دا دی چې الله د هغې قومونو د هلاکونکو قومونو تذکره د دې دپاره کوي چې په ما او تا کې هغه خوی نه رانشي. نو د لوط علیه السلام قوم په بدفعلۍ باندې الله هلاک کړی، د شعیب علیه السلام قوم الله تعالی پناه په وتول کې د کمی زیاتي دپاره، څومره پورې چې پناه په وتول کې کمی کېږي، دومره د انسان خپل ځان له آخرت خرافوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت د نښو نه ډېرې نښې دي. یوه نښه دا ده چې پناه په وتول کې به کمی شروع شي، خلک به سپک شیزونه ورکوي، درانه به اخلي. دا د قیامت د نښو نه یوه نښه ده. نن سبا مسلمانان که ټماټر هم خرڅوي، نو غټ غټ ټماټر به یو طرف ته ایښودي چې تاله درکوي، نو کچره به دله راغونډه کړي. او داسې دنیا واقعیت خلکو لیدلی دي چې د څښاڅخه ټماټرو نه به یې تیلې ډکه کړي، د څښاڅخه فروټو نه به یې تیلې ډکه کړي. ته چې کوم راغونډ کې په تیلې کې ور واچې، نو دی به ستا هغه تیلې لاندې کړي او بله به یې د څښاڅخه ډکه کړي، نو هغه به تاله راکړي. دا په دې ویډیوګانو کې دنیا مشهور دي. مختلفې طریقې دي د دوکه بازۍ. دا څومره دوکه بازیانې چې دي، دا انسان خپل آخرت خرابوي. د دې باندې الله د شعیب علیه السلام قوم هلاک کړو. ما ته وایي، تا ته وایي، هر چا ته وایي، تا غشان مه کوه. یو صحابي راغی باندې چې یا رسول الله د قیامت نښې څه دي؟ نبی علیه السلام ته وفرمایل خلک به شین لباس اغوستل ډېر زیات شروع کړي، دا د قیامت یوه نښه ده. وکثرت التجاره، او کاروبارونه به ډېر زیات شي. وعظم رب المال لماله،
د یو سړي عزت په دغه د مال د وجې نه کېدلی شي. وکثرت الفاحشه بحیايي به ډېره زیاته شي. وکانه امرأة الصبیان او د قمقلو ماشومانانو خلکو حکومتونه به راشي چې د حکومت په چلولو به نه پوهېږي. وکثرت الفساد نوي نوي فسادونه به شروع شي. او بله نښه د مارونو د قیامت نبی علیه السلام دا بیان کړې ده وجار السلطان ظالم حکمرانان به راشي په د خپل رعیت په ډېره سختي کوي. او بله نښه دا ذکر کړې ده وتوفف المکیال والمیزان په ناپ او طول کې به هر سړی کمی کوي. او دارنګې بله نښه د قیامت دا ده ویربي جرو کلب خیر له ان یربي ولدا. یو سړی به د سپي بچوړه کوتره دا به د کوتري تربیت او ساتل به ته دومره غوره ښکاریږي څونه به تر خپل بچي ساتنه او پرورش غوره نه ښکاري. یعنی د خپل بچي د تربیت نه به ته د سپي تربیت غوره ښکاري. خپل بچي له به د خوراک سامان دومره نه راوړي څومره چې د سپي له خرچه راوړي. نو د سپي تربیت به د خپل اولاد د تربیت نه بهتر ګڼي. دا د قیامت نښه ده. بله نښه دا ده چې د مشرانو به ډېره بېادبي شروع شي او په کشرانو باندې به شفقت نه کېږي. کشران به دا به محرومه کېږي او د مشرانو به ډېره زیاته بېادبي کېږي او د زنا او بجې به ډېر زیات پیدا کېږي. دا د قیامت نښه ده. وایي د ټولو نه وایي نیک انسان به هغه اولو العزم انسان چې د روډ په غاړه باندې زنا کېږي او دی ورته دغه وایي چې د دې لارې نه لږ سیټ ته شي. وایي دا به د دغې وخت ډېر لوی بزرګ انسان حسابېږي چې زناکارو ته وایي چې دا زنا مه کوئ د دې لارې نه لږ سیټ ته شي. دومره پورې به زناګانې عامې شي. دا د قیامت نښه ده. او دویم نمبر خلق به نرمې نرمې د ګډو د سرمنې نه جوړ شوي لباسونه اغوندي او زړونه به د شرمخانو په شانتې خونخوار او سخ وي. یعنی د شرمخانو زړونو والا بدنونو باندې به د ګډو په شان نرمې نرمې سرمنې دا به اغوندي. پاسته پاسته لباسونه به اغوندي نرم نرم او زړونه به د شرمخانو په شانتې سخ او خونخوار وي. کله چې داسې خلک پیدا شي نبی علیه السلام وایي دا د قیامت نښې دي. نو یوه نښه په قیامت په نښو کې دا وه چې ناپ او طول کې به کمی شروع شي. بسم الله الرحمن الرحیم. وإلى مدین مونږ لېږلی و مدین والو ته اخاهم شعیبا رور د دوی شعیب علیه السلام. قال د ویلو یا قوم اعبدوا الله یا قومه بندګي کوئ د الله ما لکم من اله غیره نشته سوا د الله نه بل حاجت روا. قد جاءتکم بینة من ربکم یقینا راغله د تاسو ته واضحه دلایل تاسو د رب د طرفنا. فاوفوا الکیل پرور کوئ تاسو جوک والمیزان او تول ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکه موی د خلکو نه سیزونه دا غوي پوره چکم دی راغون کړ دینم دقه خپل گاک لور کوخه دغه بیا بدلوه مو کوم چې تا د سیمپل د پرسشه په گاډي کې مخ کې خو دې کنه نو دقه ورکه کچره مو ورکه. دا د خلکو د حق وحل دی او د خلکو حق الله نه معاف کوي تر څو چې د خلک معاف نه کوي. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم کم وي د خلکو نه سیزونه دا غوي. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها او فساد مکوئ فزمکه کې ورسته د اصلاح نه. ذالکم خیر لکم دا ډیره غوره ده ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان. ولا تقعدوا او مکنئ تاسو بكل صراط په هر لار کې توعدون چې يروي وتصدون او بندوي عن سبيل الله دلار دلانا من آمن به اغا سوچ ایمان راوړي فدی الله باندې. وای د شعیب علیه السلام د مدین په غټو غټو لارو کې وا خلق ناسو
او چې څوک به مدین ته راتلو نو وای چرته دی مدین ته دی خو خیال کوه په دې مدین کې یو سړی د شعیب تنوم دی غټ جادوګر دی ګوره داغه په جادو کې رانه شيخه نو چې څوک براتل نو د شعیب علیه السلام نه به تنبول چې د سره چې ملاقاتونه کې او د نه به يرول ښه غټ جادوګر دی ښه نو وتصدون او تاسو بندویان سبیل الله دلار د الله نه من امن به هغه څوک چې ایمان راوړي په دې شعیب علی السلام باندې وتبغونها تاسو لټوي په دې لار د الله کې ایوجن کوګوالین واذکروا یاد کئ اذ کنتم قلیلا کلا چې تاسو لګوي فکسرکم نزیات کړی تاسو وانظروا ګورئ کیف کان عاقبت المفسدین سرنګ شه د انجام د فساد کوونکو وان کان طائفه منکم او کچرت وی او ډل تاسو نه امنو چې ایمان راوړي بالذی فاغ دین باندې ارسلت به چې زرا لګلې شم پاغي باندې وطائفه او یو ډل لم یؤمنو چې ایمان راوړي فاصبروا تاسو انتظار کوئ حتا يحكم الله بيننا چې فیصله وکي الله فمن زمون کې او هو خير الحاکمین دغه الله تعالی بهتره فیصله کوونکې دی سبحان ربک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدين أخاهم لكذا مدين وعلى طارود بن شعيب عليه السلام قالوا ويدا يا قوم ما قوم عبدوا الله عبادت کوئی الله مالکم تجي ساتھ رفار من جلائم سوى الله نغيره بنا جتران قد جاءتكم يقين ناغري تاسا بينة واضحة دلائل لربكم درستا سلام